السلام علیکم محترمو مونږ د الله پاک په فضل سره سهار د وخته ورزش له راوتي وو په 53 باندې یعنی 7 منټه کم په شپږ بجې باندې مونږ راوتي وو د قالدرې د سو کانو نه او د الله پاک په فضل باندې اوس چې کوم دی دغه 7 بجو خوشحال چې کوم دی مونږ راورسېدو دا سورې غونډۍ د تاسو کتلی شئ دا د سورې غونډۍ ځای دی او دا چې کوم دی زما د جامو حال دی څومره په خولي کوم باندې راغلی دي دا هم تاسو کتلی شئ او انشاءالله تاسو ته اوس مونږ چې کوم دی سورې غونډۍ درښایو سورې غونډۍ ته ته راشئ انشاءالله هغه ورته مو ښایي ته راشه سورې غونډۍ طرف انشاءالله مونږ ځو تاسو ته چې کوم دی مونږ دا ځای درښایو چې دلته راغلي ته راشه محترمو مونږ الحمدلله سورې غونډۍ ته په یوه دمه رالو مونږ پکې په لار دمه نه ده کړې بس ډایرکټ مونږ چې کوم دی د هغه ځای نه شروع شوي یو دې ځای ته ډایرکټ په یو ساه رالو الحمدلله مونږ پکې په منځ کې دمې ممې نه دي کړي او بس مونږ کوشش دا کوو چې دا وجود زمونږ کم شي او که دا خوبونه مونږ کوو او دغه په ځای باندې ناست شو ورزش نه کوو نو بیا به زمونږ وجودونه مخکې روان وي ګرځېدو نه به وځو الحمدلله د ورزش ډېر فایده هم ده هغه به تاسو ته چې کوم دی څه ناڅه په ویډیو کې هم اندازه کېږي او انشاءالله د وجود په پته لګي دغه زموږ د جامو حال دی ټولې لمدې خوشتې شوي دي او دغه چې کوم دی مونږ ځان راوښو الحمدلله بیا به هم کوشش کوو بیا به مو راځو د خیر انشاءالله دا چکر به رالګوو او ستاسو به زموږ سره دعاګانې وي دا د سورې غونډۍ سره دی خو هغه مل دی دا تاسو هغه هم کتلی شئ وګورئ سټیل مل دی دا هم تاسو کتلی شئ نو ماشاءالله ډېر زبردست خوند یې وکړو او ډېر پکې فایده ده د انسان بدن ته فایده وي که ورزش سړی کوي نو د هغې وجود به ورڅخه آزاد شي دغه رنګې کم بیمارۍ انشاءالله د هغې د برکت نه به ختمه شي نو دا موږ ستاسو سره یو خاص مختصر ویډیو شیر کوله ماشاءالله زبردست وګورئ ډېر زبردست موسم دی ډېر خوندور موسم دی نو انشاءالله تاسو هم دغه ورزشي چې کم ملګري داسې دي چې هغه د وجود نه غټ دي نو هغوی له پکار دي چې دا خامخا دا ورزش وکړي ډېر زبردست ځګونه دي او څوک یم نه په دې ښار کې او زبردست پوخ روډ دی نو انشاءالله تاسو ته به ډېر فایدې میلاو شي دا یو شارټ ویډیو نو الله رب عزت دې وکړي چې موږ د نیک عمل توفیق راکړي الله پاک دې موږ د بد عمل نه وساتي الله پاک دې موږ صحت راکړي او الله پاک زموږ راضي شي محترمو دغه رنګې موږ دلته امیر ګجر تاسو به پیژنئ په جبن کې دا سورې غونډۍ نبره کور دی او دا د هغې وجه ده تاسو کتلی شئ موږ دې ځای پورې چې کوم دی رالو دا زموږ اخري سټاپ دی او دا زموږ یو ملګری دی مولانا صاحب حضرت مولانا بختی زمان بختی صاحب دا د هغوی جومات دی تاسو کتلی شئ او دا دغه ځای دی انشاءالله دې ځای پورې رالو بس د دې ځای نه به انشاءالله موږ دلته لږ اوبه څښو بیا به چې کوم دی واپس موږ قالدرې ته دې ځای نه پیاده ځو د خیره نو دغه ویډیو محترمو بس موږ له پکار دی د خپل صحت خیال ساتل پکار دی دغه رنګې په خوراک کې ګزاره پکار ده لږ پرهیز پکار دی بوتلونه وریجونه او دغه رنګې چې کوم دی ورزش پکار دی ځکه چې که زموږ صحت صحیح نه وي نو موږ هېڅ هم نشو کولی موږ بیا نه د ښه وي نه د بد یو نو د خپل صحت ډېر زیات چې کوم دی خیال ساتل پکار دی الله رب عزت دې موږ او تاسو چې کوم دی د دنیا او د آخرت خوشحالي راکړي وما علینا الا البلاغ او دا زما سره محترمو حضرت مولانا قاری محمد ریاض او ریاضي صاحب تاسو کتلی شئ دا هم زما سره چې کوم دی راغی ماشاءالله ډېره قرباني ورکړله په دې حالت کې په دې کمزوري وجود کې دا زما سره د هغې قالدرې نه په ټکه پکه راغی ماشاءالله ډېره قرباني وکړله نو ما دا چې کوم دی دغه شان رالو پیاده او زه به دا ویم چې ما چېرته په 4-5 کال کې نه چې د دې نه به هم زیات چې ما دومره پیاده مزل چېرته نه دی کړی دا پهله چانس دی چې ما وکړو او زه دومره رالم ځکه چې موټرسایکل هم د کل نه اخیستی دی نو دومره پیاده مزل د موټرسایکل نه مخکې هم زما نه یادېږي چې زه دومره چېرته د اوسه پورې به یې درګۍ کې زموږ چې کوم دی هغه 2007 نه یو خو د اوسه پورې دومره پیاده نه یم راغلی دا پهله چانس و چې زه دلته چې کوم دی هغه پیاده رالم د څه وجې نه چې موږ چې د وجود خیال وساتو او وجود لږ صحیح شي او وجود چې کوم دی خراب طرف ته لاړ نه شي او سوال چې کوم دی بیا مسلې را نه شي نو الله رب عزت دې موږ له د دنیا او د آخرت خوشحالي راکړي وما علینا الا البلاغ